سورة البقرة 240 نمبر آیات دی. مخکی امر فتقوا او دارنګي په امر په تحذير د معصياتنا د ګناهونو نه منوا. وسوي چې تقوا دادا او د ګناهونو نه تحذير داده چې د الله نوم معنی و نه ګرځي د نیکی او د تقوا نه. د الله نوم معنی مگر زوي د نیکی او د تقوا نه. مخکې امر او انفاق د یتیمانانو سره د خسلوک او د زنانو سره د خجون نو وس فرمای چې چرته د قسم د وجنا د دین کونه بن نشي او مخکې تقوا د افعال ذکر کېدل وس تقوا د اقوال ذکر کړي او مقصد پایات کې الاجتناب عن کثرت الايمان د ډیرو قسمونو نه احتراز وکړي ځکه چې د دې ډیر نقصانونه دي چې کله قسمونه ډیر کیږي نو قسمونه به ډیر ماتيږي او د الله د حق رعایت به پوره نه کیږي او ور سره دار چې د بازو نیکونم سړی د دې په وجه باندې منشي. ولا تجعل الله مگر زوی نوم د الله عرضه لایمانکم دال فارد قسمون استاسو دا ولا تجعل الله دا عتب دې په مخ کې واتقوا الله واعلموا انکم بانی دا غي د لاندې بشي. نو مقصد د دې دوه معنی شولې چې مگر زوی نوم د الله عرضه معنی او حاجز لایمانکم د قسمونو د فارا او دویم عرضتن فمانه د هدف سره یعنی مگر زوی نوم د الله هدف او نشانه د فارا د قسمونو استاسو چې د نیکی کولو اراده دی نه او یره ماته قسم کړي د دې نیکی نه زبر نیکی نه کومه نو الله وې دسی مکوا د الله نوم هدف مگر زو د لایمانکم دا متعلق دی ف عرضتن فسی لام اجلیه دی یعنی ان تبروا وتتقوا د دین چی تاسو نیکی ونه کوي یعنی من ان تبروا او یا علا ان تبروا د نیکی کولونه د الله نوم مانع مگر زوی د الله نوم معنا دا شولا چې مگر زوی نوم د الله د وجه د قسمونو استاسونه مانع د نیکی نه ان تبروا وتتقوا چې تاسو نیکی ونه کوي او تقوا ونه کوي او اصلاح بین الناس ونه کوي. یعنی مطلب دا دی چې یو سړی وي چې دا نیکی ز نشم کولای ولی زکه قسم می کړي نو الله وي دسه مکوي چې د الله نوم ته د نیکی نه معنی وګرځي بلکې قسم مات کا کفاره ورکا او د خیر چې څومره کارونه دي بس هغه شروع کا او دا معنا په صحیح حدیث کې مراغلی بخاری و مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من حلف علی یمین فرآ غیرها خیرا منها فلیأتی الذی هو خیر وليكفر عن یمینه. یو سړی قسم وکي خو دغه نه علاوه نور کار کې ته خیر ښکارا شي نو په خیر دی راتللو کې او د قسم دی کفاره ورکی. او بل حدیث کې مرازی د بخاری مسلم د ابو موسی اشعری رضی الله عنه حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې یقینا ز قسم وکم په یو څه باندې او دا غینا
علاوه کار ما ته غوره ښکاري زه به قسم ماتومه او کفاره به ورکوم او د خیر کار په هغې به راتلل کومه دا یوه معنی وه په دې آیات کې دویمه معنی دا ده ولا تجعلوا الله مګرځوئ نوم د الله تعالی یعنی اسم الله عرضتن فمعنی د هدف او نشانه سره او لایمانکم کې دا لام متعلق ده په عرضتن فسی او ان تبروا وتتقوا یعنی کراهیت ان تبروا او یا لالا ان تبروا معنی دا شو چې مگر زوی نوم د الله هدف او نشانه د فاره د قسمونو استاسو چې بد غنی نیکی او تقوا او اصلاح بین الناس نو چې دا کار نه کوي نو چې د خیر کار کول نه غواړي نو قسم ته مکوي ډیر خلک دي چې د خیر کار دا غیر اراده نه وي قسم میکله لاوي د سم مکوي د الله نوم من کون کې ردی کارون نه مګرځوي البحر المحیط کې ابو حیان سے وایي چې د دې آیات معنی دارا چې لا تجعلوا الله لایمانکم دا معنی ده چې مگر زوی نوم د الله تعالی هدف او نشانه د فاره د قسمونو استاسو چې نیکی وکي یا تقوا وکي یا اصلاح وکي بین الناس د دې کولو اراده می نو مطلب دا شو چې د خیر په کار کې قسم مکو اگر چې د نیکی کارونه دي نو کوم کارونه چې د خیر نه نو پاغي کې قسم کول هغه بالکل په طریقه ولا معنی ځکه چې پاغي کې خو قسم ډیر قبیح دی د ګناه په کار کې نو د خیر په کار کې قسم مکوا اسنه چې به ایثار له پوره کولې نشي چې قسم میکله زبدا اصلاح کوم یا دا تقوا بکوم دا کار بکوم مطلب دا شو چې د خیر په کار کې قسم مکوا اگر چې ستاد نیکی او د خیر د کارونو اراده شته نو هغه وکه قسم پکې مکوا ولا تجعلوا الله مگر دوینون د الله عرضه دا درې معنی شولې په دې آیات مگر دوینون د الله عرضه لایمانکم دا له هدف او نشانه د فارغ قسمونو استاسو تبرو چی نیکی ونکو وتتقو تقوا ونکو وتصلحو بین الناس او اصلاح ونکی پمین د خلقو کی والله سمیع علیم الله اوریدون کرے علیم فهره دا دوا دغه په اخر کې راوړل سمیع علیم مخ کی قسم ذکر شو نو سمیع دغه سره متعلق دی چې الله اوریدون کرے نو د قسم سره تعلق دی سمیع او اعمال ذکر شو نو هغه سره علم تعلق لري نو ځکه په اخر کې ویل چې علیم الله په هره دا دوه صفات په اخر کې راوړل ولا تجعلوا الله مگر دوی نوم د الله عرضه لایمانکم دا لفار قسمون استاسو ان تبرو چنی د نیکی کولنا وتتقوا د تقوا کولنا وتصلحوا بین الناس او د اصلاح کولنا پمن د خلقو کی والله سمیع علیم الله اوریدون کرے علیم فهره واخر دعوانا